الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دے دو آیتونو کی سلور مباحث ته خیال کوي. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دې دو آیاتو. دیم بحث ترکیب د دې دو آیاتو. دریم بحث اغراض د علامه سیوطی په تعلیقاتو. سلورم بحث اعتراضات و جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دې آیات. ان الله یقینا الله لا یستحیی نبریک دی ان یضرب چ بیان کی مثلا ما سمثال د مثالونو نا بعودتن دماشی بما فوقها یا برداغینا فاما الذین پسا کسان آمنو چیمان راوڑے فیعلمون غی پوئیگی انہو چدا مثال الحق ثابت تے من ربهم او در رب در طرف دے واما الذین وحا کسان کفرو چی کفر کڑے فیقولون پسوائی آوی ماذا اراد اللہ سشیدی چا اللہ ارادہ کڑے اللہ تعالی حقا بہذا پدی سرا مسئلہ پدا سے حال کی چا اللہ مثال ورکون کے دے یدلو بھی بیلاری کئی بھی پدی مثال سرا کثیرہ دیر خلق و یهدی بھی پسمالار کئی بھی پدی کثیرہ دیر خلق وما یدلو بھی نبیلاری کئی پدی اللہ الفاسقین مگر ہا خلق چی خارجی دا اللہ دا تاتنا الذين ينقضون عهد الله دوها خلق دی چماتی وعدی دا اللہ من بعد میثاقی پس دا مضبوط والدا غینا ویقطعون غسی ما غسا امر اللہ بی چل امر کڑے پاغین یوسل چاغ دی پیوستشی ویفسدون فی الارد فسادون کئی پزمکا کی اولائک هم الخاسرون دا کسان ہم دوی خاص تاوانیان دی ہم دوی تاوانیان دی. دیم باز ترکیب لو گو رہی ان حرف دورو پی مشبہ بالفعلن اللہ اسم دے لا نافیہ و یستحیی فعل ضمیر پکی مستتر آغای فاعل ان ناسبہ یضرب فعل ضمیر پکی مستتر آغای فاعل مثلا موصوف مائی صفت شو موصوف سرد صفت نادا مبدل من ہوشو بعودتا دا معطفون علیہی شو فا حرف عطف ما موصولا
فوق مضاف ها مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نظر متعلق تر ثبت پوری ثبت په سره د فاعل سره د متعلق نه جمله فعلیه صله د ماشا موصول سره د صله نه عطف شپ بعودتا معطوف الیه سره د معطوف نه بدل شد مثلا معنا مبدل منه سره د بدل نه مفعول شد یضرب د پار یضرب فعل سره د فاعل سره د مفعول نه جمله فعلیه د صله د موصول حرفی شو چې انت یا مفعول د لا یستحیی شو او یا د مجرور د باب شو چې بی ان یضرب دواړه صحیح کیږي ځکه استحیا بنفسه متعدی کیږي او پر پیچر سره متعدی کیږي دواړه طریقې پکې جایز دي فعل سره د فاعل او سره د مفعول نه جمله فعلیه دا خبر ده ان شی ان سره د اسم سره د خبر نه جمله اسمیه مصدره په ان تحقیقی سره ترکیب باندې ورسېدای فاما الذين فاعتفا اما تفصیلیه الذين موصول امنو پهلو فاعل د سله شو موصول سره د سله نه دا مبتدا د متضمن د معنا د شرط ځکه اما په معنا د مهما او د یکون سره د پهل شرط فاجزایو یعلمون پهل او فاعل ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نه ہوئی اسم ده الحق و خبر اول ده من رب جار مجرور ده خبر ثانی ده دا یو ترکیب او داسم کې ده چې الحق ذل حاد من ربهم کائن من ربهم دا یال شو داسم کې ده چې الحق موصوف ده او من ربهم صفت الکائن من ربهم ورته بیا به معرفت او باس موصوف سره د صفت نه دا خبر د ان شو ان سره د سره د خبر نه دا قائم شپ مقام د دو مفعولون دی علمون فعل سره د فاعل او سره د مفعول نه جمله فعلیه خبر د الذين منوش مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه او حرفیه تفاهمات تفسیریه الذين موصول کفروا دا سلش موصول سره مبتدا فجزای یقولون فعل فاعل دا قول شو ما ذا مفعول مقدم شو دا اراده د پارا اراده فعل الله وی فاعل شو او با جارا هذا مجرور جار سره مجرور متعلق سے تر اراده پوری او دا لفظ الله ذل حال ده مساله حال ده مثل په معنا د ممثله سره ممثله ما زارت الله بیاذا ممثله په دا ځل کې چې الله مثال ورکون کې ده په باوزیز ترکیب باندې ونه رسیدای ما ذا مفعول ده دا اراده د پار اراده پهل الله ذل حال مساله حال ذل حال سره د حال نه فاعل د اراده شو بهذا جار مجرور متعلق د اراده اراده پهل سره د فاعل او سره د مفعول مقدم او سره د متعلق نه جمله فعلیه مقوله د یقولون شو قول سره د مقولین جمله فعلیه قولیه خبر د الذين كفروا شو متراز خبر نه جمله اسمیه شو ته پوښوي کبه نه شوي پوښ يدل به كثير يدل به ضمير په متعلق فاعل به جار مجرور متعلق سے تر دې پورې او کثیر مفعول جمله فعلیه او حرف يهدي به ضمير په متعلق فاعل به جار مجرور پر متعلق سے کثیر مفعول جمله فعلیه او حرف تمام نافیه يدل فعل ضمیر په متعلق فاعل به جار مجرور متعلق سے تر يدل پورې الا ذات استثناء الفاسقين مفعول جمله فعلیه دیتا مستثناء مفرغ ہویا ما يدل بي احدا الا الفاسقين الذين دیکھ انقطاع وکي هم الذين هم مبتدا ده الذين یا مکه و انقطاع الذين موصول ينقضون فعل او فاعل احد الله دای مفعول شو او من بعد میثاق جار مجرور متعلق سے ينقضون پوری فعل سے فاعل سے مفعول سے جمله فعل معطوف نہ رہی وحرفیت يقطعون فعل فاعل ما موصول امر الله فعل فاعل به جار مجرور متعلق سے ہمارا پوری او ان یوصلا ان ناسبہ یوصلا فعل ضمیر پر مستتر غیر نائب فاعل جملہ فعلیہ دا مفعول دا امرش ما امر الله به ان یوصلا فعل صد فاعل صد مفعول سره دا ماشو موصول سره سره مفعول دی یقطعون فعل صد فاعل صد مبدا معطوف اول شدا ينقضون دا پارا او حرف تفسیدون فعل فاعل فی الارض جار مجرور مترجم جملہ فعل معطوف ثانی شدا ينقضون معطوف ليس سره دوړ معطوفات نه جملہ فعلیہ سره دا الذين شوا موصول سره سره مبتدا اولئک هم الخاسرون دا خبر الذين يقولون عهد الله
الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون خبر شو اولئك مبتدا هم مبتدا ثاني الخاسرون خبر مبتدا ثاني سره خبر نه جمله اسمه خبر د مبتدا اول شو جمله اسمه دا خبر دا مبتدا خبر جمله اسمه خبریه په دې ترکیب ورسېدای کو نه رسېدای درم باس تعلیقات دلته وګورئ چې دې پکې سوې ان الله لا يستحي ان يضرب يجعل غرض د سره به يجعل ما چرته کوم ترکیب د مسله او د بل شان ترکیب دې کې ډېری وجه روان دی وی مسله ما د مفعول اول شو د يضرب د پاره مثلا مفعول اول شو او ما بعودتن د مفعول ثانی شو صادر چې يضرب خود به مفعولونه نه غواړي نو د جواب کوي يضرب په معنا د يجعل سره په پوښتنه کې به نه شي نو مثلا مفعول اول شو د يجعل د پاره او ما نکره موصوفه ده به ما بعد هانو ما به موصوفه شي بعودتن به شي بچ دا مفعول ثانی ده تاسو په پوښتنه ده په ترکیب ما چې تکم ترکیب جوړ کما می صفت ده مثلا کدی ما ته ما بهامیه وای د نکره صفت واقع کیږي ها دا به راجح قول ده ای مثلا کان چې کم یو مثالی او زائدتن او یا چې کوم ده ما زائده ده د تاکید د خصت د پاره راغلی د تاکید د کمزورۍ د پاره چې دا ما زائده شو په ما بعد مفعول ثانی ما بعد چې صرف بعودتن ده بس حق مفعول ثانی بعوزتن مفرد البعوز بعوزتن لفظ د تخریج دا مفرد ده جمع صدا البعوز بعوزتن مفرد د بعوز ده د بعوز مفرد وهو صغار البق ورکوټي ماشي ته وي بق ماشي فما فوق اکبر منها غټ داغي فوقیت یا په صغر کې ده یا په کبر کې ده کپا کبر کې شي بیا به ترقی د ادنا نه وشي اعلی تبعوزی او یا د بعوزی نه غټ صحیح او کپا صغر کی شي نو بیا بس چلو شي بیا به تنزیل د حقیر نو شي احقرتا تنزیل د حقیر بو شي احقرتا دیو یہ اکبر منها دته مطلب دار چې فوق نه فوقیت د جوسه مراد ده د ترقیب د ادنا نه وشي چې بوزه د اعلی ته چې بوزه نه براده اکبر منها ال آیت رو کو بیان دا دفع د اعتراض دا خلاصه د اعتراض دا چې لا استحی الله حیا نه کوي حیا خدای الله شان سره نه د مناسبه حیا څنګه الله ته منسوبه حیا څه ته وایي تغییر و انکسار یعتری الانسان تغییر و انکسار ته وایي چې انسان تعارض کیږي به پهلی ما یلام پکولو دا غصه باندې چې باغی ملامت کیږي د ځان کې انقباض را پیدا کی تغییر را پیدا کی کسر چې دا څنګه د خلکو په مخ کې وکم دې ته حیا وي دی جمعه دیوال مخې ته 200 کسان ناست او سړی راشي دا غزه نه کړه او په توقف کولو کې او تشي میږي په ولاړه کوي خلکو ترا مخه کی ټول خلک ورته ګوري صحیح شو نو حیا دې ته وي چې تغییر او انکسار راشي ځان دغه کې چې داخلك می ګوري نو دې حیا د برکت څخه چلو کی څه پر توقف بیرته تړي ته نه کوم پټو کې به وکم تر کې وکړه پوښي تغییر او انکسار سړي کې راشي دیتا حیا وي اوس تغییر او انکسار دا خو په حوادث راځي په محدثات او الله قدیم دی تغییر او انکسار خو په تاسو ویل کله متغیر حادثون الله باندې خو تغییر نه راځي وګورئ دلته لازم د حیا مراد دی الله ته منسوب شوی لازم د حیا سره ترک دی ال آیت رکو تاسو په پوهه کوي کنه په پوهه کوي یو د پهل د پارا ګورې مبدئ او یو منتهای تاسو تماوي دي مبدأ کې الله تعالی منسوبي کې او منتها کې منسوب حیا ابتدا تغییر او انکسار ده او منتهای ترک ده مدد تر دې نو مبدأ نه خلو چې تغییر او انکسار منتها ده
په پوښې نو مجاز شکل الوسی وی روح المانی کی چې نه دام کې دی چې ترک ته ماخلا الله حیا نک الله حیا نه کوي یا یدرب بیان کې مسره ما به ودتا تا چې د حیا کم تعریف وکړه د انسان د حیا تعریف دی د الله حیا بل شه د دقیق او حقیقت مکل نه دی معلوم او چې دا مبتدا او دا منتها دا خلکو دا خبره د کم ځای نه راوستې ده دا اکثره مفسرین د بیضاوی تقلید کړي دي بیضاوی دا خبره کړي او بیضاوی کم دا د کم ځای نه راوستې ده بیضاوی دا خبره د کشاف د زمخشری نه راوستې ده بیضاوی اکثره خبرې چې کمیدي د کشاف نه راخستې بیضاوی خمولا تیر شوی په اعتزال د خبرو فرق نه دی کړی ځکه په پوښښ وای نه دی د علامه زمخشری پرواز دومره اوچت دی چې بیضاوی به نه دی رسیدلی چې دلته د معتزله مقصد مراد دی دی یو خبره کوي اعتزال مقصودی خپل معتزله توب ته پکې اشاره او بیضاوی به پوی نشي استرا نقل کی چې دغه دا ویلي دي زمخشری کشاف کې دا ویلي او بس مطلب داغه خبره را نقل کی او نور مفسرین د بیضاوی تقلید وکړي چې د یو پیل د پاره مبدا د صفت د پاره منتها د په اعتبار د مبدا سره د په اعتبار د منتها سره دا خبره د چا دي دا د کشاف د زمخشری خبرې دي علوسی وای صحیح خبره ده چې دلته حیا د الله په صفاتو کې الله ته ثابت ده خو موږ ته کیفیت نه ده معلوم او معنا حقيقي موږ له نه معلومه چې حیا د الله څنګه ده الله ته ثابت ده مجاز لسل زو په معنا حقيقي حمل ده خو معنا حقيقي موږ له نه معلوم لما فيه من الحكم لا يترك بين لما فيه من الحكم فهم الذين بين انه اي المثل کی اشارت تعین د مرجع ته کې جنوي ضمیر چا تراجه ده مثل تا مخکې ذکر ده کړه يضرب مثلا انه دا مثل حق ده یا ضرب المثل تراجه ده چې يضرب نه معلومیږي خان باړ پکې کې ده الحق ثابت ده واقع او موقع ده حق معنا کې په خپل ځای واقع ده بهذا مسئلہ تمیز دا مسئلہ تمیز دے دا یو توجیه دا دیم توجیه دا چې مسئلہ حال دے دا اراد اللہ دے دی لفظ اللہ نا بهذا وما استفهام انکاری دے مبتدا دا وضع پا معنی دا اللذی سے بسلتی خبر ای پایت دل بسر بک دا ما ذا ترکیب ہوگا ما پا معنی دا اللذی سر مبتدا او ذا موصولہ دا پا معنی دا اللذی سر او اراد اللہ بهذا مسئلہ دا سلشا موصول سر سلینا دا خبر دا ما شو تاسے پہ پوچھ رہی کپی نشتے ما پا معنی دا ایو شئین سر مبتدا دا او ذا پا معنی دا اللذی سر موصول اراد اللہ بهذا مسئلہ سلم موصول سر سلینا دا خبر دا ایو شئین دا پارش مبتدا سر دا خبر نا بیا مقبول دا یقولون شدا دا خبر او ما چرته کوم خبر وکړه پاغه کې ما ذا دا مفعول شو دا اراده د پاره وذا په معنا د الذي سره او الذي بصله سره د سرینا خبره خبر د دی ای ایو پایده د معنا دا استفهام سم معنا دا ای ایو پایده د څه پایده د په دې مثال قال تعالی فی جوابهم یدل به کثیر قال تعالی فی جوابهم یدل به کثیرا دیکھ رد کئی باج مفسرین باندې باج مفسرین رایدار چې یدل به کثیرا و یهدی به کثیرا دا مقوله د کافرانو ده یقولون ما زارات الله بهذا مثلا یدل به کثیرا و یهدی به کثیر دا د کافرانو قول دم د زمخشری قول ده ها او ته پیراتو کچې دا الله تعالی د دې په جواب کې وایي دل به کثیر او یهدی دا د الله قول ده او فائدہ د مثال خید امثله او د مثالونو فائدہ څه ده چې خلک به سملار چې خلک به بیلار پوښوي کپه نشوي پوي خزا مشری په سر سر درد او چې دا مقوله د کافرانو ګرځولې ده هغه وې دلته نسبت ته اطلاع او د هدایت الله ته شوی ده او الله تعالی نسبت ته هدایت او د اطلاع خو باید بنده ته وشي ځکه بندگان خو خالقین د خپل افعال دي کنه دلالت او هدایت خو د بنده پیدا کوونکې د الله ته ولی نسبت نه دی وې د کافرانو قول د چې دل به کثیر او یهدی به کثیر د الله قول تاسو په پوښوي
کشاف ډېر ښایسته تفسیر دی او ځای په ځای پکې د اعتزال خبرې دي او په دې هر سړی پوهېږي نه چې دلته داسې ځای کې ټک درکړي چې په ځان پورې پوه شیخ صاحب رحمه الله به ویل چې ابن المنیر حاشیه پې نه کشاف به نه ګورئ ابن المنیر یو مالکي عالم دی هغه پې حاشیه لیکلې ده ما سره چې کوم کشاف دی په هغې د ابن المنیر حاشیه ده او هغه ډیر خط مؤاخذه کړې ده چې د کوم ځای کې ویلي دي کنه قال محمود هغه ورته بیا په عاشه کوي قال احمد پکې دا وایي داسې مؤاخذه یې کړې سمې رانیولې خو بعضې ځایونه داسې دي چې د زمخشري په مطلب باندې ابن المنیر نه دی پوه شوی زمخشري یو څه وایي ابن المنیر بل څه وایي ابن المنیر خو د زمخشري مرتبې ته نشي رسېدلی په علم کې نو د هغه پرواز اوچت دی دی پرې پوه شوی نه دی او بل ترتیب کړی دی هغه په بله کې لګیا دی صحیح ده په دې هغه سړی پوهېږي چې تفسیر سره ښه ژوره واسطه راشي او د علم معانی او بیان او بدي سره ښه مضبوطه واسطه یې نو بیا به په کشاف پوه شي قال ويدل به بهذا المثل به ضمير مثل يا ضرب المثل كثيرا عن الحق لكفره به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقه به وما يدل به للفاسقين فاسق معنى كالخارجين عن طاعته الذين دا ترکیب د الذين نعت د فاسقینو د پاره ده ها صفت دی وصل کوي ما چرته فصل وکړ الذين قدره مې مبتدا جوړ کړل لکه القاسم مرته خبر یا هم الذين یا ازم الذين یا اعني الذين ينقضون عهد الله ما عهده اليه في الكتب من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم دا حد نه کم حد مراد ده چې الله تعالی د دې سره حد کړی په کتابونو کې چې ایمان په نبی عليه السلام راوړی دي کې غرض دار چاهت مصدر ده مضاف ده فاعل ده الله د دې سره حد کړی ده ها او کچري د چې دوی د الله سره کړی ده بیا به د عهد مصدر مضاف الى المفعول من بعد میثاق توکید علی الله په خمس بتوالم یقتون ما امر الله به یوسرا چې وصل وکي الله سشي امر کړی چې هغه په واسطه کوي ان الايمان بالنبي صلی الله علیه وسلم والرحیم رشتہ و غیر ذالک وان بدل د ضمیر د به نه ګوري د بل ترکیب کړي ایو صلا دا جمله پیریا بدل د به د ضمیر نه ضمیر ورته مبدل من هو د مبدل من سره بدل مجرور د به شجار سره مجرور متعلق شي تر مرب یفسدون فی الارض بالمعاصی والتعویق عن خلق د ایمان نه بندي اولئک دا موصوفون بما ذکر هم الخاسرون وللمسيرهم الى النار المؤبده علیهم هغه ورته بځي چې په دوی باندې همیشه ده په دې خبره پوښتای درې مې خبر څلورم بحث ته وګورئ اعتراضات او جوابات دا ګورئ مهم دي سوال دار چې تذکیر د جملې په ان سره ولې وکړه جواب دار چې دا کلام مع منکرین دی کنه کلام د چا سره دی د منکر سره دی ولې ځکه هغه اعتراض کوي چې دا څنګه کتاب دی چې ماشي او د مچ په مثالونه پکې ورکړل شوی دي منکرین او د کلام الله نه دا کلام مع منکر دی او تاسو ویل دي کله کلام مع منکرین یجب التوکید فهذا الكلام مع منکرین یجب التوکید ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا سوال دار من خو جواب داو کہ حیا نسبت اللہ تخنه دے ذکر تغییر او انکسار یا من جواب کو چې دینه مراد ترک دے څه مراد دے ترک تاسو باندې اعتراض وشي چې بیا لا یترکو ولې نه ویل جن الله لا یترکو ان یضرب مثلا یستحیی لا یستحیی چې لا یترکو ولې نه ویل سوال باندې پوښتنه کوي نه صحیح تاسو به جواب وکړئ چې دا په جواب دا غوي د قول کې دی هغه په دا ویل چې الله حیا نه کوي چې ما مچ او ما مچ پکې بیان نو دا الله جواب کوي چې نه الله حیا نه کوي الله نه پری لا استحی په جواب دا غوي دی استحیی کې دی پوښتنه په کپه نه شي پوي دی انت موصول حرفی وای او یضرب مثلا ما بعودتن داخله د موصول حرفی ده فاما الذين ذا اما چې کما دا په معنا د مهما او د یکون سره ده مهما مبتدا ده او یکون فعل سره
او اما د پیل او د اسم دواړو په ځای راغلی ده ها مهما خو اسم دی کنه اسم شرط دی مهما وای زما په ځای چې څه راځي هغه به څه اسم وي او یکون پیل شرط دی او یکون وای زما په ځای په څه راځي پیل راځي او اما نه اسم دی او نه پیل دی دلته دوه کار شوي یو لسوق د اسم د اما سره وشو چې الذین آمنو الذین او دویم دار چې پای په وروسته راوړلی شو نو دا د اسمیت دپاره دا کافي ده چې لسوق د اسم ورسره وشي نو په اما کې بوی د اسمیت پیدا شه که نه نو د دې بوی د برکته د محما په ځای کې واقع شو او اما نه وروسته پا جزایه راله نو پیلیت هم په اما کې مضبوط شي شایبه د پیل هم پکې پیدا شوه ځکه د پیل شرط نه وروسته پا راځي که نه دلته خو اما پیل شرط نه دی خو وروسته ترې پا راغله نو بوی د پیل پکې پیدا شو د پیل په ځای واقع شو مختصر المعنی کې تاسو ویلي چې لسوق د اسم او وروسته پرې پا راوستل دا وشو ځکه چې اقامت د لازم وشو په مقام د ملزوم او ابقاء د اثر د وشو د دې په جمله چې ابقاء د اثر وشي په جمله بل سوال به پتا سیدا وارثي چې حق معرفه ولې ذکر انه الحق وانه حق به ویلې جواب دار چې حصر د پاره ویل چې دا مسل حق دی او دا حصر ادعای دی ګورئ چې دا حق دی بل څه حق نه دی معنا په دې خبر استاد په مثالونو کې دغه مسل حق دی دا حصر دی او حصر ادعای دی واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا دلته په تاسو اعتراض وارد فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق واما الذين كفروا فلا يعلمون مقابله خدا سے وکړه اما الذين امنوا فيعلمون انه الحق واما الذين كفروا فلا يعلمون انه الحق تقابل خدا سے وکړه فيقولون تدول الله جواب داده یقولوننا عدم العلم ثابتی کی په طریقې د التزام سرا او کنایه ابلغی د تسرینا څنګه ځکه چې دوی وایي چې ما زارا دلو بهذا مساله دا بیا د جهل د وجې نه وایي چې نه پی پوهیږي او یا به د انکار دی یا پی پوهیږي او انکار دی کپی نه پوهیږي دام جهل دی او که پوهیږي انکار کوي دام جهل دی او جهل عدم العلم کړي په یقولون چې دوی دا قول کوي ما زارا دلو بهذا مساله دې سره عدم العلم لازم دې سره جهل لازم دی جهل عدم العلم نو په طریقې د التزام او کنایه سره دوی ته عدم العلم ثابت بهم سوال بدر باندې دا وارد چې خبیا به داسي ویلی وي فاما الذين امنوا فيقولون انه الحق واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا التبه يقولون ویلې سوال باندې پوښتنه تاسو په جواب کې دې خبرې ته اشاره وکړه چې مؤمن په ایمانیاتو کې او د دین په خبرو کې ډېر ګړبيږي نه او د خلی دوزي ډېر نه کوي دوز مار نه مؤمن بس حق خبره چې وړي په عالمونه یقین وو کې چې دا حق دی بس یقین زړه ته وشي خلی خبرې ډېر نه کوي د خلی نه د زړه کار ډېری صحیح شو ا د کافر کار صحیح عمل دې کفر په یقولون د زړه د انکار سره دای چې د خلی ډزیدل می خلی بد استعمال حالته دغه سره یقولون و نه ویلي صرف عالمونه اکتفا وکړه او د دې سره یقولون ویلي چې کافر د خلی د زړه د انکار سره څه کوي د خلم غلطه استعمال یا سپکه استعمال په یقولون تاسو به خبره پوښتنه کنه شي يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا دلته پتا سے اعتراض وارد يدل به دا جملے پہلی ولې ذکر کی يدل ويهدي جواب بتا سے وکړي چې اشاره وکړه استمرار تجددي تا چې دا مثال بار بار اوري دوی په څه خلک به بیلاری کیږي او چې څه خلک اوري بار بار دغه هدایت زیاتېږي استمرار تجددي ته پکې اشاره
بیا په بل اعتراض پتا شي چې ښا هدایت اشرف ته ذکر کې اصول الله د دلالت کې انقطاع د الله نه ده او اصول اشرف ته د انقطاع او اشرف حق بالتقدیم هدایت ولی په یدل باندې نه مقدم کا او یدل ولی مقدم تاسو په جواب وکړئ چې د دوی انکار د مسل نه دا بناو په دلالت باندې د ترد په شبهه د کافرانو چاوی د مسل نه انکار کړو او دا انکار د مسل نه دا په سبه بناو په دلالت بناو د دلالت د محتم بشان وزکه مقدم ځکه د دوی دا شبهه بنا په سوا په دلالت وکړه جواب باندې پوښتنه بل سال بواری چې نیکان خلق حکمی او بدان خلق دیر دلته ولي وي دل بي کثیرا و يهدي بي کثیرا دا کثرت دا خود امور متضاعفه نه ده په دو کې نشي راته دو ډلې دي یو چې کثیره شنه دا بل به قليلې دا بل چې کثیره شنه دا بل به قليلې دو ډلې دي محتدين او مدلين چې مدلين اهل الضلال چې ډېر شنو اهل الهدايت قليل نه دلته خالي دلالت سره کثیر دغه څنګه وای کثیره څنګه وای اهل دلالت کثیر قلیلم دي ځکه وقلیل من عبادی الشکور لا وای مالک او بدعمل خلق ډیر دي کنه نه کمل خلق کم دي کنه تاسو په پوښتنه تاسو به جواب وکړئ دلته د کثرت نه کثرت دی نفسي مراد ده په مقابله د دلالت کې نه ده مراد ده یو کثرت نه کثرت دی نفسي دا محتدین ډیر دي هغه ته نسبت مونږ نه کوو هغه ته نسبت او کې نو بیا خو کثیرین نه دي کا پس په پوښتنه یاد ده چې په نفسي خو کثیرین دي خود کار خلق دي سدي د کار خلق دي د کار او د یو د نور زر دا د یو د زرو کافرانو سره برابر دي دی خو کثیرین خو د کیپ په لحاظ دی خو قلیلین د کم په لحاظ باندې خو د کیپ په لحاظ کثیر تاسو په پوښتنه نه ځکه ورته الذين قدون الله من بعد من درې صفاتونه د فاسقینو ذکر کړه دا درې ولې ذکر کړه ځکه اشاره ته دي ته چې د عمل درې میدان دي د دین د عمل درې میدان تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدني مؤمن د پاره د درې میدان دي دیو کې بکار کوي فلزان به سمای کور به سمای بار معاشره به سمای فلزان اصلاح دي ته تهذیب الاخلاق وای د کور اصلاح دي ته تدبیر المنزل وای د معاشره اصلاح دي ته سیاست مدني وای د سیاست مدني دا تبلیغیان چې سکی کنه د معاشره اصلاح دا سیاست کوي دا پیران چې سکی دا سیاست کوي دې ته سیاست وایي د معاشره اصلاح تاسو اوس عمران خان پاتې وایي سیاست کوم ځکه کوم چې سیاست عبادت دی هلکه سیاست خو ټیک د عبادت دی خو سیاست خو اصلاح الرعیت ته وایي د معاشره اصلاح ته وایي ته د معاشره اصلاح کې دې ته سیاست مدني وایي دغه عبادت دی او دا دروغ دربې چې وایي او دا ناروا کارونه کې خپل خپل د تصویرونه در باندې دا څه عبادت دی دا ګناي کبیره د عبادت نه دی دغه سیاست عبادت نه دی د تبلیغیانو سیاست عبادت دی چې اصلاح د معاشره کوي اصلاح د معاشره ته سیاست مدني وای د حکمت عملی درې جزء دي تهذیب الاخلاق او تدبیر منزل او سیاست مدني نو دلته درې میدان دي اول تهذیب الاخلاق دوی هم خراب کړي دي فاسقانو ينقضون عهد الله دا تهذیب الاخلاق خراب به تدبیر المنزل هم خراب کړي او يخدعون ما امر الله به يوصل رشتم قائما نسای درې سیاست مدني د خلکو اسلام دراولي د خلکو خرابای او يفسدون فی الارض سیاست مدني خراب کړو درې وړ میدانونو کې پاتې راغلي دي اولئک هم الخاسرون دا درې صفاتونه ذکر کړي اولئک هم الخاسرون او فعلی مضارعی ذکر کړي ساره تجدد استمرار تجددي ته وکړه دا نه چې یو ځل دا کارونه کړی دي بار بار کوي چې کله په لاس برشي کوي اولئک هم الخاسرون دا جمله اسمیه ذکر کړه چې خسران د دې صفت مستمره ده د دې نه جدا کیږي نه درود شریف وایي